الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سورة يوسف دا مکی سورت دے 53 نے دا ہجرت نمخ کے نازل شہر ہے قبل الحجر او بعد هود. سورة هود نرست دے اکن سورت چمخ کے لاد او دا سورة حجر نرست نمخ کے نازل شہر ہے. نمخ کی سورت سرائی لن مناسبت دقا دے چمخ کی سورت کی نقلی دلائلو اگر سلور مسائلو بانی جکم دا سورت موضوع وا. عالم الغیب بل څوک نشتی بغیر د الله نه. ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام د ملائکو په حال خبر نکړي. ابراہیم علیہ السلام ول اسکیرا او روټ کړي هغه ته دا پته و چې دا ملائک دي نو سره به خوراک ورته کوم ملائکو خوراک نه کړي. لوط علیہ السلام دا غو پر اتلو باندې خپه شو ځکه دا هغه قوم چې هغه ډیر بدکار قوم او ملائک چې هغه خپل الکانو په شکل کې راغلي قوم راغی دا غو سره داغه د بیزتۍ لپاره. نوح علیہ السلام دا ډېره سخت ورځ ده. لوط علیہ السلام ته دا پته چې دا ملائک دي نو مثلا خپه کېده. جبرئیل علیہ السلام ورته وی انهم لن يصلوا الیک من خو در کنار تا تم څه نشي ویل دا بدبخت خلک او وزر په وه او څه وړاندې شو. نو دغه صورت کې هغه مسله ولو دي صورت کې دغه په دې دلایل ذکر کړي. وګوره یعقوب علیہ السلام څنګه وی پیغمبر دی او د خپل ځوی د حال نه خبر نه دی نه دی په کوی کې خبر دی او نه چې کله هغه بیا حکمرانی کې مشر کې بادشاہ شوی دی الله ولا حکومت ورکړل نه دی حالت خبر دی. نو عالم الغیب یوازې الله پاک دی بل څوک په علم غیب باندې نه پوهیږي. دیمه خبره پکې دا نفي د شرک التصرف چې نفي او نقصان کې د الله سره څوک شریک نشته. وګوره یعقوب علیہ السلام ډیر کوششونه وکړو او چې یوسف علیہ السلام ته الله رب العالمین کوم تکلیف لیکلی و درونو د طرف نه هغه ورته ورسېده. دریم تشجیع علی التبلیغ پیغمبر تکلیفونه و په دین کې راځي خپل دین به خلکو ته په بهادرۍ باندې رسای د چا نه پکې یره ترخه نه کوي د چا نه ورتمه او لالچ نه کوي او د الله رب العالمین خبره به بېبا کوي او آزاده به وي او تکلیفونه به راځي په هغې به صبر کوي. حال ستا په شان د حال د یوسف علیہ السلام دی. یوسف علیہ السلام باندې څومره تکلیفونه راغلي نو کله به تکلیفونه د پردو نه راځي او کله به تکلیفونه ستا د خپلو نه راځي چې تاسو څوک ډېر نږدې هغه به تا ته ډېر تکلیف رسوي. چې څوک د ډېر خپلواني هغه به د پسې ډېرې سپکې سپورې وي او د پردو د سره څه کار نه وي او دا زمانه جو په دې شاهد ده. اوس پردي نه تا ته هېڅ تکلیف نشتی پردی تا سره څه کوي خو که تا ته څه پېښېږي د خپلو نه پېښېږي. چې څوک د ډېر نږدې کي هغه به ته ډېر مصیبت پېښوي. الله رب العالمین دې رحم وکړي. حال ستا په شان د حال د یوسف دی. کله به دین کې تکلیفونه راځي د پردو نه او پیغمبر تا ته به دین کې کله تکلیفونه د خپلو نه راشي ځکه د هغه د خپلو ترونو د زامنو نه د خپل خاندان نه ورته چې څومره تکلیف پیغمبر ته پېښ شوی دی دومره تکلیف ورته د پردو نه نه دی پېښ شوی. لکه څنګه چې یوسف علیه السلام خپل ورونو د خپل کلي نه وشړو او هغه په ویستو باندې مجبور کړ دغه د قتل منصوبې جوړې کړې الله رب العالمین هغه ناکام کړ. د پیغمبر استاب هم د قتل منصوبې جوړېږي. تاسو سورۃ انفال کې وی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. کافرانو ستا خلاف جرګه وکړه چې یا یې وژنو یا یې جیل کوو یا یې د ملک څه شړو. نو څنګه چې د یوسف علیه السلام ورونو دغه خلاف جرګه کړوانو دغه رنګ ستا د قوم به ستا خلاف جرګې وکړي او تا په شړونتیا باندې مجبور کړي. څنګه چې یوسف علیه السلام د کنعان په کوی کې 3 شپې وکړې د پیغمبر ته هم په غار سور کې 3 شپې کوي. لکه څنګه چې یوسف علیه السلام په مدینه منوره کې الله حکمران کو بادشاہي کو نو دغه رنګ ته هم په هغه مدینه منوره کې په مدینه کې نه په مصر کې یوسف علیه السلام په مصر کې حکمران کو نو ته هم په بل وطن کې حکمران شي. الله تعالی اختیارات راکړي. لکه څنګه چې یوسف علیه السلام بیا خپل ورونو ته ویل راځي اوس لا تسریب علیکم اليوم زما ورونو ما تاسو ته معافي کړله زما په تاسو باندې هیڅ الزام نشتی الله دې تاسو وبخي
نو دغه رنګ د فتح د مکې پر ورځ باندې بعینه دغه الفاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل لا تسریب علیکم اليوم زما په تاسو باندې هیڅ الزام نشتی او دا د شیطان کارو چې تاسو زما دشمنان جوړ کړئ ما د عام معافی اعلان وکړو چې ځان پسې د کور دروازه بند کړه زه ورته څنایم که څوک بیت الله ته لاړ زه ورته څنایم که څوک د بوډۍ شاته شو زه ورته څنایم هغه خلقو ته ویم چې هغه ماله مخامخ راځي او چې مخامخ څوک نه راځي هغه ته به د عام معافی اعلان دی نو صورت تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ستا حالت پشان د حالت د یوسف دی صورت یو پیر راغل دی دا واقعا بل دی بیانش کی قرآن کی دغه یو پیر راغل دی د یهودو مولیانو قریشو ته شیطانی وکړه او قریشو ته وی چې تاسو دنه تاسو کوي دنه تاسو کوي چې یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی دی او اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی دی د ابراهیم علیه السلام خپل وطن خو فلسطین او شام نو دا بنی اسرائیل خدای غا اولاد دی د یعقوب علیه السلام دا مصر کې څنګه آباد شوی دی نو دا تاسو دی پیغمبر نه وکي دی به غلې شي دی به چپ شي او دی به او شرمېږي ځکه دغه په مکه مکرمه کې خو یهود ونه او د دې مسلې د دې معلومات په غیر د يهودانو د بل چاته نه وو د مکه کې خو يهودان شته نو تاسو دا تاسو کوي دا سوال قریش وکړو پر رسول الله سلام باندې په شیطانت د يهودانو مولیانو باندې نو الله رب العالمین دا غیر پر دا صورت تفصیلی راولېګو او دا ورته ثابت کړه چې د یعقوب علی السلام وطن ټیک د چې فلسطینو خو یوسف علیه السلام خوب ولیدو او دا خوب د وجه هغه د تکلیفونه پیښ شو او هغه د هغې د وجه مهاجر شو او ورو هغه کوی ته وورځو د کوی نه هغه مصر ته لاړ مصر کې هغه حکمران شو د خوب هغه تعبیر الله رښتینی کو یولس ستوري او نور سپوږمۍ ماته سجده لګوله او هغه پلار او هغه مور یولس وروڼه یې لاړو او هغه په مصر کې حکمران شو او د کنعان نه ټول خلق چاته وغوښتو مصر ته وغوښتو نو یعقوب علیه السلام نسل بنی اسرائیل چې په مصر کې آباد شوي دي د هغې تاریخ یې ورته بیان کو او د تاریخ هغه حصې ورته بیان کړي د قرآن کې ورته اشارات راځي چې د هغې د وجې نه معلومېږي چې یوسف علیه السلام د یوسف علیه السلام په وخت کې د هغه د حکومت په وخت کې بیا د کنعان نه هغو هجرت کړی تلي ټول چېرته مصر ته تلي او مصر کې آباد شوي نو د صورت مقصد د تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په واقعه د موسی علیه په واقعه د یوسف علیه السلام باندې او بل خبره پکې قریشو ته کوي یهودو ته پکې یو خبره کوي د پیغور چې تاسو شیطانی کوئ او هغه ته د شیطانی چل خې داسې سوالات ورته کوي چې پیغمبر او شرموي زما پیغمبر نه شرموه یو یهودو له پیغور ورکي چې د شیطانی نه قلار شي تاسو خپل تاریخ باندې نظر وغورځئ تاسو خو دومره بېمانه خلک یې چې تاسو نیکونو خپل رول وجه رور چې وایي هغه ډېر بې غیرته سړی مرګ قتل په ناقدار چا لپاره ناروا دی خو خپل ته نر کېدل خپل ته سپکې سپورې ویل نږدې سړي ته دا هغه سړی وي چې هغه ډېر بې غیرته وي هغه ډېر نااهله وي چې هغه رشته دار تنګوي خپل خپلوان تنګوي پردي ته بالکل مه هی پردي ته سره څه ویلی نه شي خپل ته څه دی نر دی ولې ځکه دی د اوس دی بې غیرته دی او خپل ته ځکه نر دی چې د هغه بل خپل فکر رسي هغه وایي څه دله بې ځای کار ګورم ځانه کار ګورم نو هغه ورته صبر کوي د یاري د وجې نه نو ده دا خیال دی چې دې زمانه څه کېږي یریږي نو الله رب العالمین یهود له پیغور ورکو چې تاسو ډېر بدبخته خلک یې ډېر شرمېدلی خلک یې ستاسو نیکونو د خپل د رور د قتل منصوبه جوړه کړې او اوس هم تاسو شیطاني کوئ پیغمبر د شرمولو کوشش کوئ هغه یوسف تنګ کړی او تاسو په دې وخت کې د هغه نیکونو کرداره کوئ دا تنګوئ او قریشو ته پکې د چوکۍ یو سر خوللی په دې واقعه کې قریشو ته هغه پښتو کې موږ یو کړو وایي د چړې سر یې ورته وښو نو هغه ته د چړې سر خوللی چې ګوره یوسف چې په بل ځای کې حکمران شو خلکو وشړو او بیا راغلی هغه ملک هغه کنعان هم د هغه په حکومت کې راغی مصر هم د هغه په حکومت کې راغی نو دغه رنګې ای قریشو که تاسو دې وخت کې زورور یئ خو را روان وخت چې دی هغه دا دی چې تاسو به کمزوري کېږئ او دا رسول به په تاسو څه ضرور کېږي به او هغه مدینه باندې هم د حکومتي او مکه باندې به هم د حکومتي او د مکې حیثیت به د ریاست اسلامي د یو صوبي او په دې به هم د خپل ګورنر کېنوي فتح د مکې چې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله کې امام هم خپل ودرو او د مکې مکرمې ګورنر هم څه خپل ودرو نو دا صورت تسلی د رسول الله سلام ته د هغه د ژوند چې ستا د ژوند نقشه د یوسف علیه السلام د ژوند په شانتې ده تاله به الله پاک غلبه راکوي او ستا د مخالفین به الله رب العالمین مغلوب کوي دوی به کمزوري کوي تباه کېږي به الف لام را صورت په 12 مقاماتو باندې تقسیم دی
خپل خپل کې خپل مقام کې چې کوم آیاتونه دی هغه به الته کې وو. الف لام را حروف مقطعات نه ده. انا الله اعلم ارا، انا الله اعلم ارا ابن عباس به دغه تعویل کړ، ز الله ما هر څه وینم پر څه باندې پوهایم. تلک آیات الكتاب المبین، د آیاتونو د کتاب دی مبین واضح کوونکی کتاب. مبین چې د صورت په اول کې راشي ما تاسو ته ویلو نو الته کې عقلي دلایل نه، هغه صورت کې په توحید باندې صحیح نقلی دلایل دي. دلته د یوسف علی السلام نقلی دلیل دی په توحید د الله رب العالمین باندې، نفي د شرک العلم، نفي د شرک التصرف، نفي د شرک العبادت. درې وړه اقسام د شرک رد کوي. واقعا د یعقوب او د یوسف علیه السلام باندې. یعقوب علیه السلام پیغمبرو او د نفع او د نقصان مالک نه و. یوسف علیه السلام دغه وخت کې ولی و، وروسته پیغمبرو به چې نبوت ور ورکړو او د نفع او د نقصان مالک الله دې هغه نو ځان دې کوی نه، ځان دې ورونو دغه تکلیف نه بچ نه کړي. انا انزلناه قرانا عربيا، يقينا من عليك الذي كتاب لرا قرانا عربيا واستيسوي تصاف جوابان قرانا مقروء عليك من دا قران دا كتاب قرآن